السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم شاید زیم کامران خټک. مونږ نوخار شوبره چوک نه تاسو سره لایو یو. د نوخار سیاست کې وخت په وخت ټیم په ټیم بدلون را روان دی. د پی ټی آی د طرف نه د وزیر دفاع جناب پرویز خان خټک صاحب فرزند اسحاق خټک هغه میدان کې دی، رابطو کې دی، سرګرم عمل دی. بل طرف ته داغي تربور احد خټک داغي جلسه ده را روانه په میدان کې دي. دې سره سره په نوخار کې سیاسي بدلون مونږ چې کومه خبره وکړه نو هغې باندې به رڼا چو، د هغې به څه اثراتي او فایده به یې چاته نقصانات به چاته یو ډېر لوی سیاسي بدلون دی او خبرې تی جوړ توړ دی. نو دغې حوالې سره به خبره کوو. شروع به کوم خپل ملګري کامران خټک نه. کامران خټک صاحب، تاسو به څه وایئ د نوخار ورځ په ورځ ټیم په ټیم بدلېدو والا صورتحال؟ تفهیم بھائی، نوخار کې سیاست چې دی بلدیاتو خاص کر 33 سیټونو باندې ډېر دلچسپ صورتحال اختیار کړی او نقشه بدلیږي را بدلیږي. جی موږ ګورو یو نوی اتحاد جوړېدو دپاره سټرګل روان دی، جدوجہد سلا مشورې روانې د چا اتحاد دی؟ پاکستان مسلم لیگ، نون، جمعیت علماء اسلام او سره جماعت اسلامی میس کې ګروپونه هم دي، خبرې روان دي، ورسره نور ګروپونه دي، خبرې روان دي، ورسره دوی سره نور ګروپونه هم دي، خبرې روان دي. خو دوی یو نتیجې باندې ورسېدو او درې تحصیلونو کې دوی خپل کینډیډیټ مشترکه ودرولو. نو تفهیم یو چې د حلقي صورتحال به بدل شي. څنګه به بدل شي؟ یو طرف ته اوس مقابله چې دی احد خټک روانه ده، ورسره فرزند پرویز خان دی، اسحاق خټک هغه روانه ده. خو دا اتحاد جوړ شو، دا به ډېر مؤثر اتحاد وي. ولې جمعیت علماء اسلام چې تاسو یادوئ فی نو هغې خپل یو 7-8 هزار ووټ په دې حلقې باندې شته دی، په 63 حلقې باندې. داسې پاکستان مسلم لیگ نون 63 سیټ هم ګټلې دی. ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې مقابلې هغه دغه به بدل شي، مقابلې رخ به بدل شي. اوس چې مقابله د احد خټک او اسحاق خان په میز کې روانه ده، خو چې دا الایس جوړ شو نو نقشه بدلېدی شي. تفهیم ډېر تیزۍ سره د الایس ته یو عملي شکل ورکونې لپاره سلا مشورې کېږي. بیګام یو بیټک شوی دی، تاسو ته ښه پته ده، چونکې هغوی دا موږ ته درخواست کړی چې دا خبرې تاسو میډیا ته مه راباسئ. نو دا 2-3 ورځې چې دي دا انتهایي ډېر اهم دي نوخار سیاست کې بدلون راوستو دپاره. پیپل پارټۍ ته نقصان شو. بالکل الایس خو دا جوړ شو نو بیا خامخا هغې خو توانه پوزیشن کې راتلی شي. بنیادي فایده به کوم طرف ته راځي؟ نو ټف مقابله به وي. بالکل. دا ولې موږ ګورو چې اسحاق خان دی، اسحاق خټک هغې خپل ډېر متحرک شوی دی، اکټیو شوی دی او خپل پیپای کې بیس کیمپ کې نه دی ناست، مختلف ګروپونو سره رابطې کوي. کم ناراض ملګري دي هغه هم سره رابطې دي. او موږ چې ګورو نو پیرپایي کې هغې کم بیس کیمپ دی ډېر ګڼ تعداد کې هلته خلک موجود دي. بالکل په سوونو خلک موجود دي. هغه سره ملاقات ټایم اغوښتو دپاره خلک په کوششونه کېږي. بل یو تفهیم دا دی چې هغوی په حکومت کې دي، مرکز کې دي، په صوبې کې دي. عوام دې ته هم ګوري چې یاره موږ خو دوی سپورټ کړو، سبا موږ ته دوی کار هم کولی شي، اوس هم کار کولی شي. حکومتي سیټونو باندې ناست دي، په حکومت کې وفاق صوبې کې ناست دي او ټول ایڈمنسټریشن دوی په لاس کې دی. او که دا په دې سیټ امکان و دې نه مزید به موږ ته کار کولی شي. نو حکومتي چترۍ ورسره ده، په هغې باندې دوی دا ایډوانټیج ورته حاصل دی. دا بالکل دا یو حقیقت دی او یو حقیقي خبره ده. دې ټایم کې مرکز کې صوبه کې اختیارات دي او وزارتونه دي چې کوم د خلقو ضروریات دي نو هغه دغلته مونږ وختي کتل. هغه خټک صاحب د کمرې نه راووتو نو په سوونو کسان ترې نه ګیر چاپېره وو. نو ما یو کس ته ویې مې د مچو ګبین نه چې څنګه مچی را چاپېره وي دغه صورتحال دی. تفهیم ګورو چې دې صورتحال موږ پرویز خان چې دی نو هر کس سره بیل ملاقات کوي، هغه مسالې اوري او دا ډېر غټ اثر لري
ډېرې ګیلې د خلکو وي دغه یې خو لکه دومره مشر سړی چې په خپله هغه سره ملاقات وکړي رابطې هر کس ته ټایم ورکوي هر کس ته ټایم ورکوي نو هغه کار هم نه شي خو چې تا ورته ټایم ورکوي او وفاقي وزیر دی هغه ورته ټایم ورکړو هغه خبره یې واورېده دې سره نو هغې سره هغه دا ذهن ډېر بدل شي او هغې سیاسي نقشه هم بدلیږي په سیاست باندې په حالاتو باندې د رخ د سیاسي حالاتو رخونه هغه وخت په وخت بدلیږي او د پیپل پارټۍ چې کوم امیدوار دی احد خټک د هغه یو غټه جلسه شمولیتي جلسه هغه را روانه ده دې د جلسې د پیپل پارټۍ مهم او د پیپل پارټۍ کمپین دې باندې به رڼا اچوي زمونږ رور شهنشاه ډېره مهرباني حافظ صاحب یاره څنګه چې تاسو ګورئ په نوښار کې بلدیاتي انتخابات چې څومره ورځې کمیږي دومره دې کې تیزي راځي مونږ هم ګرځو مختلف سروېګانې کوو او مونږ هم دا پروګرام چې کوو دا یو غیر سیاسي دی دا نه چې مونږ چا غلامان یو یا مونږ د هغې په حق کې کوو یا دې خو مونږ حقیقت خلکو ته ښیو او خلکو دې پروګرام ته سترګې وي چې ټوله ورځ دا صافیان ګرځي او دوی ته حقیقت معلوم دی او هغې زمونږ په هغه ته ګورو نو هغه شانتې هر سیاسي سړی دی هغه ته ګورو هغه شانتې کار کوي خو یو خبره زه اکثر کوم زمانه په اکثر خلک خفه کېږي لکه اوس که دې وخت کې ګورې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې را عوامي نیشنل پارټي ده جمعیت علماء اسلام دی جماعت اسلامی ده مسلم لیگ نون دی او دغه دی خټک ګروپ دی خټک ګروپ ته خلک پیپلز پارټي اړوي نه خټک ګروپ ورته وایي تر اوسه پورې پیپل پارټۍ هغه ټاپه نشته نو که ته وګورې نو دی چې څومره دغه کړی دی هغه په پی کې 63 کې دی او په پی کې 64 کې دی کوشش کړي نور الکی دی نه پاتې دا یار ساته نور الکی نه پاتې زه خپله یو رشاکې او داسې خوالي خوالار نه ماته وایي دې خوا خو مونږ څوک نه وینو او دې خوا مقابله د دوه جماعتونو را یو حکمران جماعت دی او یو بله پارټي یاده که هغه را او بله خبره واوره خطرناکه خبره چې کومه را روانه ده هغه غورې پیپلز پارټۍ ته را روانه ده څنګه را روانه جمعیت علماء اسلام د هغې اوټ بینک په نوښار کې هم ډېر دی په زاخیلو کې هم ډېر دی په زاخیلو پایان کې هم ډېر دی په مارکي کې هم دی په رشکۍ کې هم دی په دې بانډو کې ډېر ملیان دي نظریاتي ووټ دی او پوخ ووټ دی که چرې د جماعت اسلامي ولې جماعت اسلامي هم یو پوخ مضبوط ووټ دی په پی کې 61 باندې عنایت الرحمن هلته الیکشن کړی هلته عنایت الرحمن تقریبا 9000 ډېر غټ ووټ یې اخیستی که د هغه جماعت اسلامي د جمعیت او د اختیار ولی مسلم لیگ نون او داسې نور څه ګروپونه دي د دې په خپلو کې اتحاد وشو نو بیا به مقابله به کاته وبدلې اتحاد باندې سنجیده بیا به د حکمران جماعت سره وي نه نو هغوی خو دعوه کوي چې د پیپل پارټۍ مې یو غټ ګروپ نه پیپلز پارټۍ لکه زموږ هغوی ته را روان چا ته جمعیت علماء اسلام ته نو هغه خو شتي خو هغې ته پته په خپله پیپلز پارټۍ ته پته چې بی زموږ په خپلو کې اختلاف دی په خپلو کې دننه د دې اختلاف شته دې وخت کې د پیپلز پارټۍ دوه ګروپه لري یو ګروپ دا دعوه کوي چې زه یم بل وی دی خوازیم او دا ما نجم الدین خان باندې دا سوال هم کړو چې نجم الدین خان د پیپلز پارټۍ تنظیم غواړي چې کله د یو پارټۍ تنظیم نی ته به جنډه په چا باندې اوچته لکه اخوا اګوري نو اخوا هم پیپلز پارټۍ ځان نه ترځيږي او دې هم پیپلز پارټۍ ځان نه ترځيږي الله کې پیپلز پارټۍ چې مخکې وانه لکه شباب لکه ښه انداز کې چلوله او چې کله لکه شباب د ځلي صدارت ناخواشي نو پیپلز پارټۍ بیا مدم شوې ده اوس په دې الیکشن کې او روان الیکشن دی او ډېر دغه ستیدې سره او دې خوا سره چې کوم پرو سیاستدان دی چې هغه په پوره په پاکستان کې په پی ټی آی کې چې ګروپ جوړ شي سیاسي جوړ شي نو ته پرویز خان ځان رسوي او پرویز خان بیا په نوښار کې پروت دی د پرویز خان نه الیکشن بیا ګټل او دا موږ چې نن ورغو او دا هاوس ډکو نو مې لکه دا 2000 کسان دلته روزانه دا راځي نو که دا حلي
نو بیا خو ډېره امپاسبل ده بیا خو دغه بدلېدی شي دفي مونږ ګورو دلته مهنګایي خو ده خو خلک د پرویز خان شخصیت پسې خلک روان دي نن چې مونږ کوم دلته وکړو د پیرپایي کې د کیمپ آفیس کې ډېر ګڼ تعداد کې خلکو عیسی خټک سره ملاقات لپاره خلک بېتاب او پرویز خان سره د ملاقات لپاره خلک ورسره سرګردان وو او هر چا ته بېل بېل ټایم ورکولو څنګه چې کوم اعلان جوړېږي د پیپل پارټي پر یو خطرې ګنټي ده او تاسو خبره کوم یو هغه خلک چې عام د ینګ لکانی یو یا مایدین طبقه نو دغلته چې کم زیات تر خلکو نو هغه مشران چې مایدین خاندانونه په لاسونو کې دي کنه او ما خلکو چې دای په आवाज باندې خلک خپل رائے بدلوي زماره خبره تاسو کټ کا ګوره بل خو د حق خاطر ګروپ چې کم نه پیپلز پارټي دته یو بل لوی امتحان را روان دی دته امتحان دا روان دي چې دی په 19 تاریخ دغه چې کوم عمران جلسه کړې و اپ دای شو کوي هغه عمره هغه نه بزیاته کدی شو دا نه کا نو دی ته خطر را خلک بروکاږي خلک نروزي جلسونه سمرو شو منګای خلاف سوکرو وته هیڅ څوک نروزي اوس کدی په دغه باندې 19 تاریخ باندې په ټول بشندري باندې په دغه تاوانی باندې په دغه باندې خرج کړي او خلک بروکاږي هغه عمره خلک وروته نوم دی د پار نقصان ډېری برپور طاقت یو طرف ته جلسې باندې د مرکوز دی د پیپل پارټي قیادت دا غي قیادت را روان دي نو مقامی قیادت صوبایي قیادت دا غي توجه هغه په دې جلسې ده نو ویلې داسې ویلې شو چې کمپین او د انتخابي جوړ توړ نه د انتخابات یو بیله لوبه ده تفهم د هغې لوبې نه د دی موږ یو د بلاول بټو جلسه ده بل طرف پاکستان مسلم لیگ نون چې دی نو هغې مریم نواز سره رابطه کړې مریم نواز هم هغې راولي په دغې بلدیاتي الیکشن تحصیل نظامت لپاره او هغې دا ټاکلې چې امانګړ کوم سیمه ده دې پورې موږ دلته مریم نواز په جي ټي روډ باندې ګرانو کتونکو دا هم یو غټ بریکینګ نیوز دی چې مسلم لیگ نون خپل قیادت سره مریم نواز د جلسې د پاره دلته اوسه دینه پلانینګ شروع کړي ما خبره کوله د پیپل پارټي ټول قیادت دا غي توجه مرکز دغه په جلسه باندې جلسه یو بیل شي وي جلسه یو پاور شو غونډه د خلکو اجتماع ده ووټ اخیستل د برین واشنګ دی او ووټ اخیستل هغه د پاره خپل یو لایحه عملی او هغه لایحه عمل چې د نو امانګړ کې نن سبا شروع ده خلق راضي خلکو سره ملاقاتونه کمپین او د دای دلته دا توجه هغه مکمل په جلسه باندې مرکوز ده خبره وکاو مونږه د ټولي ضلع چکر راو او تاسو سره یو څو خبرې شیر کو په بو د تحصیل نظامت ټیکټ هغه باره کې څه خبرې اترې شوې دي څه فیصلې دي مونږ ته څومره اطلاعات دي په دغه باندې به سبا خبره کوو سبا دغه کېدای شي فائنل فیصله وشي خو هغه کې خبرې اترې روانې دي پرویز خان پخپله هغه کسانو سره ملاقاتونه رابطې اول ته چې کومه رای ده نو هغه په کوشش کې دی چې زه د چا په حق زه چاله ټیکټ ورکوم چې دا ټول په متفق شي او اخري یکه چې دا بال چې دی نو هغه هم د پرویز خان په جیب کې پروت دی چې هغه بال کم طرف ته اولی ځکه چې دا خبره او بیا که هر څومره مخالفت وشي او هر څومره د رای سره اختلاف وشي نو اخري خو کم پنځه امیدواران چې دی چې اشفاق ناظم باندې دی کم اختلاف خپل ظاهر کړی دی موږ دا وایو پنځه کم نامزد امیدواران دي خپل نامزدګي کړې ده په بي تحصیل نظامت لپاره تحریک انصاف وایي دا چې پرویز خان قیادت مني هغه فیصلې مني اوس پرې هغې داسې بغاوت اعلان نه دی کړی کویره موږ ته ټیکټ میلاو نه شو بس به مونږ ولاړو یا پارټۍ خلاف مونږ استعمالي وو صرف دا ویلي یاره مونږ خاموش کیو مونږ کار نه کوو دا پرویز خان قیادت باندې متفق دي دا غټه خبره ده مقصد دا دی دغه په قیادت متفق دي دغه په پرویز خان په قیادت څه خبره سلاین څه دغه نشته خبره د ټیکټ ته او په ټیکټ باندې مسله ده نو چې مشر څنګه بیا حل کوي نو امید دا دی چې دا مسله به په کور کې بیا حل شي او د هغې فیصله به راشي او سبا ان شاء الله دا غي بریکینګ نیوز کوشش وکړو چې تاسو سره شیر کو او هغه خبر تاسو ته ضرور رسو د عوامي نېشنل پارټۍ چې کومه خبره وه هغه هم تاسو سره پرون وشوه بیګا مونږ وکړه پرون د هغې ورکر کنونشن شوی و
او هغه ورکر کنونشن نو تنظیمي اجلاس و د بټو کوم ټیکټ معاملې کې کوم اختلاف و خو هغه بغاوت شکل اختیار نه نه بټو چې کوم پریس کانفرنس کړو نو هغه پریس کانفرنس نه پس د تنظیم اجلاس او تنظیمي چې څومره عہدیدارانو جنرال سیکرټري او صدر دا د ټولو تپو الته موجود او میا صاحب هغه حالات کنټرول کړل مقصد دا دی چې د کور نه کوم مخالفت هغه جنگ چنګاری اوچتېده په هغې غټ کاڼی کېښو اختلافاتو باندې غټه تیږه کېښو کور یې اوبه کړو نو دغه د پبو صورتحال و بل طرف ته جهانګیري کې سرګرمیانې جاري دي ادریس خان رور راوتی دی او هغه په میدان کې د ادریس خان ډیرک کمیټه چیرمین دی او 2 ځل د دې جهانګیري نه ام پی ای منتخب شوی دی خلکو له ډېر کارونه کړي دي خدمات دي د سره د خان بابا خان پرویز خان زوی جمشید خان هغه په میدان کې دی او برپور رابطو سره دی نو مسعود عباس زوی سکندر مسعود عباس هغه میدان کې دی مقابله به هلته هم ډېره ټفي د هغې خبرونه به هم تاسو سره سیاسي صورتحال اوورال د ټولې ضلعې په دې باندې به مونږ یو نظر اچو او بیا به تاسو سره شیر کوو فی الحال زه تفهیم کامران خټک او شهنشاه تاسو نه مونږ اجازت غواړو د الله په امان